السلام علیکم دوستانو ښه راغلاست دوستانو کولاو طور پر اعلان وشو د عمران خان خلاف چې د عمران خان خلاف به پر روانو لسو ورځو کې یوه منصوبه تیاریږي دا منصوبه چې کمدنو دا به څنګه تیاریږي د عمران خان خلاف به څه کیږي او د دې سره سره داسې څوک خلک دي چې هغه به مخې ته راځي او هغه به ګواهانې ورکوي او تاسو ته پته ده د عمران خان سره اخري یو اپشن پاتې دی چې هغه اپشن څه دی چې عمران خان خپل د ووټ حق او جمهوریت او خپله پارټي او خپل ځان بچ کولی شي هغه اخري اپشن د عمران خان سره څه پاتې دی که چېرې دغه اخري اپشن په کامیابۍ سره وشو نو ټیک ده عمران خان به بچ شي او که ونه شو نو حالات چې کوم دي نو انتهایي خراب دي خو ملګرو د دې خبرو نه مخکې یو کار داسې ضروري وکړئ چې د لایک بټن د سره دباو کړئ ویډیو د سره څومره کېږي شیر کړئ په کمنټ کې را سره خپله قیمتي رایه هم شریکه کړئ اوس راځو د ټولو نه اوله د دې نه مخکې تاسو ته پته ده د عمران خان خلاف چې کوم دی نو ویلي چې په جولای کې به اکشنز اخیستې کېږي او عمران خان خلاف چې کوم دی نو ډېرې زیاتې خبرې شوي وي اوس تاسو ته پته ده د ټولو نه اولنی ټارګټ دا دی چې د عمران خان تاسو ته پته ده کومه کارونه کړي دي عمران خان چې کومه د انسانیت لپاره کارونه کړي دي نو هغه به څه کې به ډیمیلیش کې به ختم کړي او د دې سره سره چې کم خلک د عمران خان سپورټ کوي او د کم خلک د عمران خان سره مینه لري نو د هغو خلاف به هم چې کوم دی نو مطلب دا دی چې کاروایانې شروع کیږي او اوس تاسو ته پته ده چې د ټولو نه اوله چې کوم دی نو د عمران خان ته چې د کومو څیزونو نو کریډټ ځي یعنې مطلب دا دی چې په هغه ذریعه ورته ووټ ځي یاره چې دا کار عمران خان ښه کړی دا یې کړی دا یې کړی نو لهذا هغه کارونو نام او نشان به دا اوله نه څه کېږي هغه به ختم کړي میټاو وکړي په هغې کې د ټولو نه اوله صحت کارډ دی چې صحت کارډ باندې اوس نه چې کوم دی ته هارټ سرجري کولی شي هېڅ قسمه داسې څه علاج پې ته نشي کولی او مخصوص کسان دي چې صرف هغه کولی شي او هغه هم به څوک ډیسایډ کوي هغې چې کوم دی نو آیډنټیفیکیشن به څوک کوي چې وایي دا کسان په دې باندې علاج کولی شي هغه هم اوسنی ګورمنټ یعنې اوسنی ګورمنټ چې کوم دی نو دومره نااهله ګورمنټ دی چې د عمران خان دغه یو بهترینه منصوبه چې د انسانیت دپاره جوړه وه که چېرې دا منصوبه ناکامه وي یا دا منصوبه غلطه وي یا د پیسو ضیا وي یعنې مطلب دا دی چې په دې باندې پیسې چې کوم دی نو ضایع کېدلې نو په انډیا کې هم دا منصوبه سټارټ شوې ده د عمران خان نه کاپي کړې ده نقل یې کړی دی او د خلکو د عوامو د فلاح او بهبود دپاره دا طریقې چې کوم دی نو روانې دي نو ماته خو نه ښکاري چې د عمران خان داسې طریقې چې مطلب دا دی چې په هغې کې انسانیت ته فایده په هغې کې عوامو ته فایده هغه دې ختمه کړلې چې صرف او صرف د عمران خان په نفرت کې یعنې دومره چې کوم دی نو دا اوسنی ګورمنټ او نګران ګورمنټ دا دومره غورځېدلی دی چې د عمران خان سره دومره نفرت دی چې د عمران خان د کریډټ کارونه د عمران خان چې کومه کارونه دي او په کومو باندې چې عمران خان د خلکو زړونه ګټلي دي نو د هغې نوم او نشان به دوی د ټولو نه مخکې ختم کړي چې یاره د عمران خان خلاف شي دا خلک نو یو خو داسې یو منصوبه روانه ده بل د کارکونانو کم چې د په پیور کې څوک خبرې کوي د هغو مکمل طور پر به دوی کوشش کوي چې خولې ولا ټپي کړي او دغې کړي اوس چې کوم دی کم کسان به مخې ته راځي داسې کسان دي چې تاسو ته پته ده چې هغه د لوټو په نومونو باندې یادېږي هماغه کسان به دوی راولي او د عمران خان خلاف به ګوایانې کوي چې عمران خان دا چلو کو داسې چلي وکړو دا کار ورته مونږ ویلو چې مه کوه خو بیا هم چې کوم دی نو ده وکړو پلان کې اډینګ یعنې مطلب دا خبرې په اډوانسو کې زیاته ده چې په را روانو ورځو کې به داسې قسمه یو کار کېږي او عباس انصاري صاحب ویلي دي کولاو اعلان یې کړی دی چې په را روان لسو ورځو کې به چې کوم دی نو عمران خان څه کېږي ګرفتار کېږي اوس چې عمران خان ګرفتار شو تاسو ته پته ده یو ځل بیا نو چونکې خلک خو ډېر زیات یېرېدلی دی خلک نه راوځي بهر ته خو که د دې باوجود خلک بهر ته راووتو تاسو ته پته ده د دې باوجود یعنې د دې خوف او هراس نو یقین وکړئ چې حالات به بیا یو ځل داسې شي چې ملک ته به ډېر غټ نقصان ورسي او الله دې نه کړي چې هم داسې وکړلی شي ځکه چې زمونږ ملک جوړ دی د جمهوریت په نوم نو پکار دی چې جمهوریت پکې رام شي هر خلکو ته دې چې کوم دی نو هر یو کس ته د خپل حق او رایټ ښه پراپر میلاو شي خو به هر حال نه د دې خبرې زه ترغیب چاته ورکوم نه زه خلکو ته یم چې یاره تاسو راوځئ دا وکئ بلکې مونږ دوا غواړو د دې لپاره چې داسې حالات را نه شي ځکه چې دغه دې نه مخکې څومره نقصان شوی دی هغه هر چاته پته ده یعنې مطلب دا دی چې خلک اوس دباو دی پریشرایز دی د دې باوجود که خلک راوځي د دې باوجود که ریلیانې راوځي او دغه راوځي نو یقین وکړئ چې بیا به حالات مکمل طور پر آوټ اف کنټرول وي اوس بل کوشش هم کېږي زه رایه وایي چې عمران خان مکمل طور پر ختموي د پارټي هم ختموي کېدای شي په بل شکل کې د عمران خان پارټي راشي تاسو ته پته ده دا به هم یو ډېر غټ زیاتوي چې د عمران خان پارټي د سیاست نه لرې کړلی شوه نو بیا پاتې څه شو پی ډي ایم خو دغه یو څو خلک دی او هغه دغه شو ځکه چې تاسو ته پته ده خلک زیاتره میجورټي یعنې مطلب دا چې پی ډي ایم رایزه شوی دی سټیل عمران خان له شکست یو سړی نشي ورکولی نو سوچ وکړئ چې عمران خان دې ختم کړو یعنې مطلب دا دی چې تا د نیمې نه سیوا عوام لرې کړو د هغونه د جمهوریت د هغونه د خپل حق چې کوم دی نو یو قسم لا واغستو نو دا ظلم او زیاتې خامخا به خلک احتجاجونه کوي خلک به چې کوم دی نو داسې ماحول به پیدا کوي چې د هغې نه به چې کوم دی نو بګاړ پیدا کېږي نو لهذا دغې صورت او دغې کنډیشن ته دی چې چېرته هم خبره ونه رسي هغې دپاره به موږ دعاګانې کوو د خیر سره او الله دې په موږ او زموږ په پاکستان باندې رحم وکړي ملګرو که ویډیو هم خوښه شوي شیر یې د سر ضرور کوئ په اخر کې خپل ورور شریک والله اجازه ورکړئ تر